دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا د ارتغل ډرامه ډیره عامه شوې ده، نو اکثر علما د هغې باره کې فتوا ورکوي چې د دې کتل جایز نه دي، په هغې کې موسیقي ده، په هغې کې د زنانو تصاویر دي وغیره وغیره. او ای بعضي علما هغې ته جایز وي. نو دی تپوس کوي چې د دې مسلې حکم څه دی. نو جواب دا دی چې زمونږ ذاتی علم کې دا خبره نشته چې دې ته څوک جایز وي. ممکن ده ستاسو چونکې ویلي دي، نو ممکن ده چې تاسو ته معلومي داسې علما چې هغه دې ته جایز وي، نو خو زمونږ ته پته نشته چې داسې څوک دي چې هغه دې ته جایز وي. او بیا د جواز دپاره به څه دلیل هم پکار وي. عام طور د مسلمانانو په ذهن کې دا خبره ده چې څوک دا ډرامه ګوري نو هغه کې جهادي جذبه پیدا کیږي، د اسلام تاریخ ورته معلومیږي، او د فائدې خبرې هغې کې یو داوم ده چې د هغه ذهنیت هغه اسلامي جوړیږي. نو دا یو عام طور خبره کولی شي د دې د جواز دپاره، خو لیکن دا د عوامو د سطح خبره ده. علما داسې سرسری خبرې هغه نشي کولی، خو لیکن دا خبره هم صحیح نه ده، ځکه چې بېشکه دا زمونږ د زندګۍ مقصد دی چې د انسان ذهن دا اسلامی جوړ شي، د اسلامی تاریخ نه خبر شي، د جهاد جذبه پیدا شي. خو لیکن د هغې دپاره ناجایز ذرایع اختیارول دا هم جایز نه دي. بلکې زمونږ علماو ته لیکلي دي که یو سړی هغه کافرانو ته غیر مسلمو ته د دین دعوت ورکوي او هغه پوهیږي چې دغه که زه څه ټنګ ټکور جوړ کړم، د موسیقۍ یو مجلس جوړ کړم، نو په دې باندې به غیر مسلمه ما ته متوجه شي، نو زه ورته خپل دعوت ورکم. دا جایز نه دي. اگر چې غیر مسلمه ته دعوت ورکول، کافرانو ته دین خبر رسول، دا یو ښه کار دی، خو لیکن د دې ښه کار دپاره بل پکې اسلام راړي، نو د بل اسلام سوره لویه خبره ده. خو لیکن د هغې دپاره هم ناجایزه ذرایع اختیارول دا جایز نه دي. نو به هر حال تر اوسه پورې او زمونږ د علم مطابق داسې یو عالم نشته چې هغه دې ته جایز وي، او د علماو فتوا د دې د کتو په ناجایزوالي باندې ده. نو دام نه دي کتل پکار. یو جواز دام پیش کیږي چې د دې سره خلق د انډیا د فلمونو نه او د نورو فلمونو کتو نه هغه بچ دي. نو دا جواز په خپل ځای باندې قابل نظر دی، ځکه چې هغه هم کتل ناجایز دي، دا کتل هم ناجایز دي. د یو ناجایز چیز نه یو ناجایز شی ډیر زیات ناجایز دی، بل د هغې نه نسبتاً کم ناجایز دی. نو د کم ناجایز په ذریعه باندې د غټ ناجایز نه بچ کېدل هم صحیح نه دي. د ناجایز کار نه بچ کېدل په جایز کار باندې پکار دي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو عمل او هر یو لمحه د خپل دین موافق وګرځوي.